تا ته به څنګه پته لګي چې زما منځ قبول شو او که قبول نشو. علما وایي د یو مون نه پس د بل منځ توفیق درته میلاو شو نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل. سهار مون دې وکړه هغې پسې د ماسپښین مانځه لرالې پته لګي د سهار مون دې الله ته قبول شوی و نو هغې قبولیت د ماسپښین مانځه ته راوستل. یو منځ دې وکړو بل نه کېږي پته لګي چې دا مخکنی منځ دې الله ته نه دی قبول. دا د سهار منځ چې مونږ نه کوو په دې لږ غور وکړئ. ټول غور وکئ خپل ګریوان کې هر یو تن ته به اوس پته ولګي. دوه کمۍ به کېږي د هغې د وجې نه د سهار مون د خلقو نه پاتې کېږي. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي ځکه به د سهار مونځ ته نه پاسي. ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله وله د سحر د مانځه توفیق ورنکړي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمیږي. دا مونځ الله ته نه قبلیږي ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږي. چېرته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي. د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنې دا کېدی نشي چې د ماسخوتن مونځ سړی وکړي او بیا د ګناه ونه کړي او اوده دې شي سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به یې سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي نو سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي. الله وله توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي. چېرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي. تندې نه پرېږدي چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه اودس وکړي په ده شیطان دمونه کړي هغه دمونه ټول ختم شي او دی چې په صف کې ودرېږي اسمان نه یو نور راشي او ده ته میلو شي. ټوله ورځ یې روښانه ټوله ورځ یې روښانه. چې دا سحر مونځ یې نه یې کړی دی پاسي د شیطان هغه غوټې ترې تاوي نږدې که سم کار کوي نو هغه مران لګي. ټوله ورځ یې بده اوځي. دا د شیطان هغه دم د ده نه تو دی. نو چې په دې سوچ وکړو چې مونږ ته د سحر د مانځه توفیق نه میلاویږي. څه وجه ده ماسخوتن مونځ کې کمی دی یا د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږو. دا به وي خامخا به دا وجه وي سړی دی د ماسخوتن مونځ ښه ښکلی وکړي او ګناه دې نه کوي اوده دې شي چې سحر دې مانځه له الله پاسي که نه پاسي ده ته توفیق میلاویږي که نه. دا د ماسخوتن مونځ به د سحر مانځه له پاسي. نو چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ترې نه د سجدې توفیق والي بیا یې تندې ځان ته نه پرېږدي. فسجد الملائکة کلهم سجده وکړله فرشتو کلهم ټولو وکړله. ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به کړي او بعضو به نه یې کړي. ډېرو به کړې وه نو الله وایي فرشتو سجده وکړه. نه وایي کلهم ټولو کړي یوه پکې هم نه وه پاتې شي. اجمعون په یېړه یې وکړله په جمع سره. نو ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به یو ټیم کړي بعضو به بل ټیم کړي. الله وایي اجمعون په یېړه په یو ټیم ټولو د الله حکم ومن الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله. د ده زمونږ سره دشمني شروع شوله. دا زمونږ د نیکه د آدم علیه السلام دشمن دی او د هغې وخت نه د انسانانو سره دشمني ده. نو ده ته دشمن ووایئ او دې دشمن تسلیم کا. الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله. ابا انکار یې وکړو ان یکون مع الساجدین چې شي دی د سجده کوونکو سره د دې نه انکار وکړو نو د آدم علیه السلام سره دشمني شروع شوه. فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ هر کله چې ووایي رب ستا للملائکة فرشتو ته انی خالق بشرا چې بېشکه زه پیدا کوم یو بشر لره من صلصال د خورې ټنګار کوونکې نه من حمأ مسنون د خټې زړې شوې بدبودارې نه
فاذا سويته نو چې کله ز هغه برابر کم ونفخت فيه او پوکې وکم پاغه کې مر روحي د خپل روحنا فقعوا له ساجدين پس پریوزي تاسو هغه ته سجده کوونکی فسجد الملائکه نو سجده وکړه فرشتو كلهم طولو اجمعون پجمع سرا الا ابلیس مگر شیطان ابا انکارو کو اند دی خبرنا یکونا چشیدے مع الساجدین د سجدہ کون کو سرا